په ټول ملک کې چې د انټرنیټ مسله به نن د 11 بجو نه وروسته راځي، لکه ستاسو کم انټرنیټ چې دا به بندېږي. نو ځینې کسان به بهر ملک کې مسافر دی، هغه به کور ته ټلیفون کوي، ابو چې د کور په موبایل کې څه چلو شو، که دا څه وجه ده چې ټلیفون نه کېږي. دغه شانتې ځینې کسان ته به داسې هم پته نه وي چې د انټرنیټ چې دا ولې کار نه کوي. نو د حکومت د طرفه چې دی هغوی یو پوسټ ورکړی، لکه پی ټي سی ایل چې دی هغو خپل پوسټ ورکړی دی چې انټرنیټ به نن د 11 بجو نه وروسته چې دی دا بندېږي، لکه 2025 او 14 اکتوبر چې دی د 11 بجو د سحر د 11 بجو نه اخوا چې دی په انټرنیټ کې به تاسو ته مسله راځي. د سره وجې نه به دا مسله راځي. تاسو ته خو پته ده زموږ د ملک د حالاتو ته پته ده چې هر ټایم زموږ کیبل چې دی هغه یا مهیده کوي یا ابدوز سره لګي، قسمه قسم دغه باندې چې دی مسلې ورته راځي، وایي په کیبل باندې چې دا مسله راځي. اوس خو دې دا نه دی ویلي چې کیبل یا څه وهله دی یا بل څه، وایي په هغې کې د مرمت کېدو کار چې دی دا کوو. موږ فیصله کړې ده چې نن دغه مرمت کو ردی غار سره چې دی دا بحال کو، په هغې کې به څه مسله وي، نو هغه مسله چې دا هغه ته دي نن وکاږي. نو وایي د 11 بجو نه والا، لکه د 11 بجو نه وروسته 18 ګنټې چې دی په دې باندې به کار چالو وي، لکه 18 ګنټې به دې کار کېږي. نو په انټرنیټ کې به تاسو ته مسله راځي. خو که انټرنیټ مسله تاسو وګورئ، بېګانه انټرنیټ چې دی هغه هم سلو دی، د بېګانه هم بندېدو. نو دا 18 ګنټې چې دی په دې کې به په انټرنیټ کې مسله راځي. نن د 11 بجو د سحر د 11 بجو نه والا د دې نه وروسته 18 ګنټو پورې چې دی په دې کیبل باندې به کار کېږي او په انټرنیټ کې به دغه مسلې راځي. نو کم کسان چې به بهر ملک کې دي نو هغو به کور ته ټلیفون کوي. نو که تاسو کوئ او مسله راته راځي، نو هغه به هم د دې کیبل د وجې نه چې دی دغه مسله به راځي. دا پیغام چې دی دا راوالی دا مخکې شیر کوي چې نور کسان ته مور ورځي، ځکه زیاتر کسان به کور ته ټلیفون کوي، هغه به چې د سره وجې نه دا مسله راځي. نو دا د حکومت د طرفه چې دی دغه پوسټ ورکړی شوی دی چې موږ په کیبل باندې کار کوو او دا مسله چې دی دا به تاسو ته راځي چې انټرنیټ چې دی هغه به لږ سلو وي، په ځینې ټایم کې چې دی دا به بندېږي.